السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تحسین الله عزتمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زما کوشش دا وي چې د قطر متعلق څه ضروری خبرې وي چې هغه کې زمونږه فایده وي او مونږ پکې د نقصان نه بچ کېږو. نو زما کوشش دا وي چې زه هغه تاسو سره شیر کړم. نن په دې ویډیو کې به مونږ د هغه خلکو متعلق خبر کوو چې کوم خلک غیر قانوني طریقې سره په قطر کې موجود دي. د قطر ګورنمنت طرف نه اعلان شوی دی چې کوم هغه مخکم ټایم ورکړو، خو په هغې کې هغې لږ توصیه کړې ده. نو 30 اپریل اخیری تاریخ دی چې کوم خلک غیر قانوني طریقې سره په قطر کې موجود دي، هغې ته پکار دی چې د 30 اپریل نه مخکې خپل ځان چې کوم دی هغه لیګلایز کي او قانوني طریقې سره په قطر کې د پاتې کېدو اهل شي. نو په دې کې د قطر د ګورنمنت سایډ نه چې کوم آفر دی هغه دا دی چې تاسو سره به 50% رعایت کیږي. لکه مثال تو سره کم خلک په قطر کې غیر قانوني طریقې سره موجود دي او په چا باندې 1000 ریال جرمانه ده یا 2000 ریال جرمانه ده، نو هغه به 50% رعایت باغی سره کیږي. او بل پکې په آفر کې زبردست خبره ده چې تاسو به د جیل او د قید نه او د بلیک لیست کېدو نه به تاسو بچ کیږئ. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو وړوکی غوندې ملک دی، په دې کې به چې کوم خلک غیر قانوني طریقې سره دي تر څو پورې به ځان بچ ساتي، تر څو پورې به ځان پټ ساتي. سو ډېر زر چې کوم دی هغه به د پولیس او د حکومت د لاس لاندې راشي. نو ډېر خلک په قطر کې داسې دي چې هغې ویزې نشته دی، د هغې اقامې ختمې شوي دي یا کپنې سره مسلو د وجې هغې چې کوم دی په قطر کې غیر قانوني طریقې سره اوسیږي. نو هغې ته پکار دي چې څومره زر کیدی شي تاسو خپل ځان چې کوم دی هغه لیګلایز کړئ. د دې لپاره د قطر حکومت طرف نه 30 اپریل چې کوم دی هغه اخیری تاریخ دی. او بل ما سره د منسټر اف انټیریر چې کوم دی یو پوسټ دی، هغه هم زه تاسو ته دا وایم چې کوم غیر ملکي خلک دی په قطر کې د داخلې دی، په قطر کې انټري او ایگزیټ د هغې چې کوم قانون دی د 2015 قانون نمبر 21 د هغې خلاف ورزي چې چا کړی ده، نو هغې ته پکار دی چې خپل صورتحال درست کړي. او په دې کې کم خلک چې کم دی هغې ته دا چې کم لیمٹ ورکړی دی، ایسے افراد جو کمپنی کے اقامے پر ہے اور غیر قانونی طور پر قطر میں مقیم ہے. داسې خلک چې هغې د کمپنۍ په اقامه باندې موجود دي په قطر کې، خو هغې غیر قانوني طریقې سره موجود دي. نو چې کوم خلک غیر قانوني طریقې سره دي، نو په هغې کې ګورئ زما په حساب سره په دې کې خو ډیټیل نه دي لیکلی، خو په دې کې هغه کسان چې د چا اقامې ایکسپایر شوي دي یا د کمپنۍ نه تښتېدلي دي او بهر چېرته کار کوي، په پټه باندې کار کوي، هغه خلک هم پکې شامل دي. او بل هغه کسان چې ایسے افراد جو ورک ویزا کے خلاف ورزی کے مرتکب ہے، ورک ویزا خلاف ورزی کوي. لکه مثال تو سره یو سړی یو کمپنۍ سره راغلی دی او بغیر NOC، بغیر اجازت او بغیر د دغه بل ځای کې کار کوي، خپلې کمپنۍ سره کار نه کوي، پټ شوی دی، یو طرف ته شوی دی. او داسې کسان چې کوم په کورونو کې کار کوي، ډرایور دی یا مالی دی یا چې سم دی، هغه کسان لکه راغلي د کورونو په ویزې باندې، د مالی په ویزې راغلي، د ډرایور په ویزې راغلي یا نور څه ویزې باندې راغلي وي، هغوی چېرته بار پټ شوي دي کار کوي، یا هغوی هملته کې موجود دي خو د هغوی اقامې وغیره ایکسپایر شوي دي. داسې خلکو ته هغه هم پکې شامل دي. او بل ایسے افراد جو کہ فیملی اقامے پر ہے اور غیر قانونی طور پر مقیم ہے، داسې کسان چې فیملی ویزو باندې دلته په قطر کې اقامې وغیره جوړې دي خو هغه غیر قانوني دي. غیر قانوني په دې کې څنګه کیدی شي، لکه مثال تو سره بعضې خلک دي چې د هغوی اقامې ایکسپایر شوي دي او دلته په قطر کې موجود دي، یا داسې خلک دي چې هغوی سره NOC نشته دی او هغوی کار کوي بهر. خو د ټولو خبرو چې کم نچوړ دی هغه دا دی چې کم کس غیر قانوني دی په قطر کې، هغه ته خپله پته ده چې زه غیر قانوني یم. لکه مثال تو سره اوس زه خپل ځان متعلق ووایم، نو ما سره ویلډ اقامه شته دی، زما پاسپورټ ویلډ دی، زما ویزا ویلډ ده، زه ملک ته تللی راتلی شم، په ایرپورټ باندې ما ته څه مسله نشته. نو ډېر خلک داسې دي چې کوم غیر قانوني په قطر کې دي، هغوی ته پته ده چې زه غیر قانوني طور سره په قطر کې اوسېږم. نو که تاسو اوس ځان لیګلایز نه کو، دا موقع ده تاسو ته، ځکه په دې کې قید هم نشته، جیل ته هم به نه ځئ او د بلیک لیست کېدو نه هم به بچ کېږئ. نو دا تاسو سره ډېره غټه موقع ده. او دا 30 اپریل تاریخ چې کله تیر شي، نو په دې کې نقصان څه دی، د 30 اپریل نه پس چې کوم غیر قانوني طور سره اوسیږي په قطر کې،
تاسو د پولیس په لاس ورغئ یا سی آی ډي تاسو ته پته چې د دې ځای ډېر سترونګ ده نو د هغې په لاس باندې ورشي نو خامخا به بیا ګیرېږي بیا به تاسو پوره جرمانه به ادا کوئ تاسو کیدای شي جیل ته هم لاړ شئ او ډېر وخت په جیل کې هم تیر کوئ او بیا د قطر نه مکمل بلیک لیست شئ بیا تاسو ټول عمر قطر ته نشئ راتلی نو دا خو تاسو ته لپاره ډېره یو موقع ده چې په دې کې ستاسو هم فایده ده ستاسو د فیملی د ستاسو د بچو د مور پلار ستاسو ټولو پکې فایده ده خو که مثال طور سره تاسو اوس ځان لیګلایز نه کو په قطر کې د دې نقصان دا دی چې تاسو کله جیل ته لاړ شئ تاسو دلته ونیولی شئ تاسو به جرمانه مدا کوئ تاسو به په جیل کې یئ څومره وخت پورې به یئ د دې پته نه لګي او بل دا چې کله تاسو د خپل قید هر څه پوره کړئ نو بیا چې تاسو کله په ایرپورټ باندې ځئ نو داسې پوخ سټیم به درته ولګي بیا به د قطر طرف باندې راتلی هم نشي نو بیا دا څومره نقصان دی لکه چې سړی جرمانه هم پوره ادا کوي یو په جیل کې هم وخت تېروي یو په قطر باندې بلیک لیست شي د هغې نه بهتره ده چې اوس تاسو سره موقع ده ځان د دغه کیسو نه بچ کړئ ځکه چې کم خلک په قطر کې موجود دي د چا 15 کاله شوي د چا 10 کاله شوي او په هغې کې خلک غیر قانوني طریقې سره اوسېږي نو تاسو خو په قطر کې ځان سیټ کړی دی تاسو ته په قطر کې هر ځای معلوم دی نو که تاسو اوس لاړ شئ سروس سنټر ته امیګریشن چې کوم ډپارټمنټس دي هلته کې لاړ شئ او هلته کې تاسو ځان لیګلایز کړئ نو که تاسو اوس هم قطر والا ولیږي نو تاسو باندې به بین نه لګي تاسو بلې ویزې باندې هم راتلی شئ یا تاسو که مثال طور سره یو سړی داسې دی چې د هغه اقامه ایکسپایر شوي اوس د کمپنۍ پته نه لګي تاسو بلې کمپنۍ سره خبره وکړئ د هغې ډاکومنټس راوالئ او تاسو لاړ شئ چې کوم سروس سنټر دی امیګریشن ډپارټمنټ دی هلته کې لاړ شئ او هلته کې تاسو خپل ډاکومنټ سبمیټ کړئ نو تاسو باندې چې کوم جرماني دي هغه هم به 50% کې تاسو نه رعایت وشي او د هغې نه علاوه تاسو به د قید نه هم بچي او ستاسو به اقامه جوړه شي تاسو په ایرپورټ باندې تګ راتګ هم کولی شئ او په فیوچر کې تاسو په قطر کې کار هم کولی شئ چې کم سروس سنټر دی د هغې ډیټیل چې کوم دی زه تاسو ته په دې سکرین باندې دا یو پیج دی دا لګوم دا تاسو ډیټیل سره وګورئ او په دې کې چې کم سیزونه لیکلي هغه غور سره وګورئ او نور ډیټیل لپاره که تاسو ته نور ډیټیل پکاري نو تاسو منسټر اف انټیریور چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې هم تاسو سرچ کولی شئ او دې نه علاوه چې کوم دی تاسو چې کوم داسې ملګري مو وي چې تاسو ته لګي چې د دې نه موږ معلومات اخیستی شو که په خپله نه پوهېږئ ملګرو نه تپوس وکئ دا موقع مه ضایع کوئ 30 اپریل اخري تاریخ دی په دې کې ستاسو هم ګټه ده ستاسو د بچو ګټه ده ستاسو د فیملیانو ګټه ده پکې او بل دا ده چې تاسو به د غټ نقصان نه بچ شئ چې کوم ملګري زما ویډیو ګوري یوټیوب باندې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې نور هم داسې قسم ویډیوګانې موږ جوړو د خپل پښتنو دپاره د خپل پاکستانانو دپاره نو تاسو ته هم به فایده کیږي او چې کوم کسان په فیسبوک باندې زما ویډیو ګوري پیج لایک کړئ او فالو کړئ انشاءالله نور ویډیوګانو سره به تاسو سره زه حاضر یم دعاګانو کې مو یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو